بابه العلماء دا چې الله رب العزت بیان کړلی دې لپاره چې د علم د دین زده کړې درجه دا ډېر اوچته ده. دغه من قدر وکړو دا کم قیمت دا کم خزانه چې الله تعالی موږ را کړلا د دې خزانه موږ دنیا کې دې نه فائدہ واخلو. د دې خزانه زموږ سره لاړ شي بیا به هیڅ زموږ په کار نه. یو خزانه مال دولت چا سره ده هغه چې د شانتي بند فزای خدا او اچاته خینا نو چې په خپل استعمال کې راولي دنیا نه بدل شانتي لاړ شي ژوند ختمېدون کې ده او دغه مې کوم نه چې پته معلومه جو میراثیان چې معلومه هغه بیا مزي کوي او د دنیا کې دې څه فائدہ ونه غوښتا او خیر نو مثلا دغه شانتي دا علم دا یو غټه خزانه ده. دا غټه خزانه ده په خرج کولو باندې نور زیاتی دا کمیږي نه خپل عمل کې راوستو او دا څنګه دې مطابق خپل ژوند تیرول سادهګۍ سره ژوند تیرول د هر یو مسلمان د حقوقو خیال ساتل او د خپل مسلمان رور غیبت نه کول ولا یغتب بعضکم بعضا بعض د بعض غیبت مکوي. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه ايات تاسو خوای چې تاسو مرور دا تاسو کوم دی وخت وکړئ د غیبت مثال دا څنګه کوم خپل رور مسلمان سره بغض حسد نه کول او بل مسلمان ته تکلیف نه رسول خپل مسلمان رور باندې رحم کول. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء اسمان ولو پتاو باندې رحم کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقو باندې اسلام من تمسك بسنتي عند فساد امتي فلو اجر 100 شهید فیو سنت باندې د ټولو شهیدانو اجر ثواب الله تعالی ورکړي. دا څنګه ژوند دا په سادهګۍ سره تیرول ژوند دا په سادهګۍ سره تیرول مال دولت دا فضول به اسراف نکول. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین دا مبذری اسراف کوونکی زیات کې مال الوزونکی دا ټول چې کومه دا مال چې موږ تاسو بار بار بے ځای استعمالو دا مبذری او فضول خرچی دا کسان چې کومه دا وایي شیطان مال دې بل الله تعالی ته پوښ کوي تعالی ما مال درکړې او تا کم دې نه چې غټلې او کم دې نه راغلې او څنګه کوم دې تا خرڅ کړې دې به الله تعالی ته پوښ کوي. نو کله دا مونږه یو کار مونږ تاسو عبادت ګڼو عبادت هغه دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی او دا څنګه صحابه کړی دغه حکم را کړی یو نعمت تامه الله تعالی وکړو دا الله تعالی نو ټول خلق لګي او تعالی لپاره وکړو چې الله تعالی ته پلان کې له اولاد ورکې پلان کې له اولاد ورکې دا اولاد دا نعمت د ټول دنیا طاقت کې نو چې تعالی درکړې دا نعمت دا تعالی الله درکو خلقو د الله تعالی نه وکړل دا بد الله تعالی وکړل دا تعالی الله تعالی درکو نو چې درکو پدې کې کوم دې خپل رب خوشاله کړه تا رب په دغه کتاب کې مختصر کار خو دلته کې ټولې چې خدای ته نشي کولای تاسو لازم کړی او په عمر ورځمنه هغه مطابق چې عقیقه کول معصوم الکی و بيزي او جنې یو بيزا او دا شانتي تر هغه خیل او داغي ترودرو مطابق وزن چې هغه صدقه کول خنوم له خدا دا چې سنت طریقه او دا شانتي معصوم سنتول و ما یا یو اجتماع یا چې کومه په 14 روز باندې ک هغه کې د دې طاقتي او دا شان کوم دي دا مختصر کارونه خو دي دین علاوه دا موږ څومره کارونه کو لازم خبردولي دا ټول لازم دا چې فوزل خرچه کې اسراف کې دا راځي دغه موږ تاسو ثواب په دې نه ملایوي موږ چې ورکو نه دام په دې وجه ورکو چې سبا کا دغه زنانه تاسو چې خاده لراله او دې هغه شانتي سنو ورکړي کم چې تا ورکړي نستا بوتم چې په ځړه باندې کولې ما چې راکتلې چې دا ولې چې تاسو تور رااله او مال سره نه کړو او ما خپل دومره صبر کړو دا څنګه ټول کارونه واخلا یو کار ته چې کوم دې الله تعالی رضا لپاره کوي دا غي سوچې به سبا د بدل امید نه کوي نه دا شانتي هر یو کار چې هغه بشریت کې لازم نه ته لازم ملزوم وګرځي دغه دې کوم دا فضل خرچه کې او دا چې کوم دې په ګناه کې راځي دې وجه موږ هر یو طریقه هر یو کار او دې قران کریم مطابق وګړه دا قران کریم الله تعالی موږ تاسو را لګل دې کې راځي مشي دې لپاره نه بس رالو بس خوراکونه خو کړو یو بل څه کوم دې غیبتونه او صفاتونه وکړو یا دې کوم دې د څه بعد زنانه هغه دم شوقي چې خپل کپڑے او خپل پیزار دامه چې نور ته وخو دې دا په دې مجلس نه دی دا مجلس د سید ساده کې دی د قران کریم
بیا چې داغه مطابق سیده سادهګۍ سره څومره سادهګي پکې یو کار هغه سریا دکلاوا نوم یا چې کوم دی غیبتونه یا یو بل ته چې کوم دی کپړو جامو پیزار خودو تاسو ما مختصر واقعه دی لپاره بیان کړه جسنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو خپل صحابه ته چې ته د ماشومان په مخ خپل بچی ته نوم وایا بچي وته نه وای دا ولی چې دا څنګه غریبان ماشومان پکې او یتیمان ماشومان پکې دا غوږی کوم نه وسنه رسې څنګه هغه بل واقعه کې بیا بیان وکړي بل واقعه د اکثر هغه ماشوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتیم ماشوم او داغه څه کپڑے نوی جړلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په وګمنه واغس نو ټول ماشومان چې کوم نوی کپڑے وسره وی او خپل کپڑے اغوستي هغه ټول وی کاش چې موږ هم چې کوم یتیمان وي موږ هم چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وګم مبارک باندې و سوارلی کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور د بوتلیو نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو دا دین راوړل دا قران کریم راوړل دا په خپل ژوندۍ کې راوړو خپل عمل کې راوړو د سینې چې دی قران کریم تاسو ما مخکې حدیث بیان کو چې القرآن حجت لك او عليك یوازې دانا چې دا زموږ لپاره نجات او درجات بلندیدو سبب دی بلکې دا بل طرف ته بیا وبالوم دی به بد عمله باندې دا قران کریم زموږ تاسو رهنما دی دا زموږ تاسو نجات ذریعہ ده دا په خپل ژوندۍ کې راولو خپل عمل کې راولو زموږ دا جهان و مخیسته شي هغه جهان چې هغه جهان کې د الله تعالی د عرش نه سوا بل سورې بني هغه وخت الله رب ال دغه خلقو ته هغه عرش ته سوري دلاندې زیب ورکی به حساب به کتاب په جنت ته داخليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې با هغه د کوم هغه مبارک ولاسونو باندې حوض کوثر او بو دا باندې کی دا ټول نعمتونه موږ غواړو دا په سمونه غوښته شي دا په دقیق باندې چې دا قران کریم خپل ژوندۍ کې راولو او خپل خواهشات که زمونږ زړه منی او کنه منی خپل زړه هغه کوم منی کنه منی خو لیکن موږ قران شریف خپل ځان تیار کړو خپل ژوندۍ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې او داغه په طریقو مبارکو طریقو باندې دې مې چې خپل ژوندۍ تیر کو هر یو نافرمانی نه توبه وباسو توبه چې چانه ګناه وشي توبه وباسي الله رب ډیر زیات خوشاليږي خپل رب هغه خوشاله کو ګناهونه بر علم معاف کی رحم برامنی مو کی او خوشاله بوم شي خپل رب یا خوشاله کو نن چې موږ زموږ څومره ګناهونه شوي فضل اسراف کړی غم خادیخه په غلطو طریقو سره کړی غیبتونه کړی دا شان کوم نه دوکي کړی یا چې کوم نه موږ بغض حسد د چا سره ساتلی بل مسلمان باندې ظلم کړی خواخي هغه ته په انګیندو باندې ظلم کړي انګیندو هغه د خواخي چې د مور بشانته حق نه ساتلې دا ټول ګناهونه توبه وباسو ورونه هغه د رونو سره چې هغه چې دوکه کوي او غلطي کوي دغه ګناه نه توبه وباسو